وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا دا سوال کړی دی چې حاکم به څوک شو کی مطلب دا دی چې قرآن او حدیث کې چې کوم د حاکم د حکمران او د مشر د سمع د اطاعت حکم راغلی دی نو په هغې کې څوک داخل دي چې په مسلمان باندې د هغوی خبره منل جایزو خبرو کې دا لازم وي. نو دې کې شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله د بخاری په شرح کې کله چې امام بخاری دا باب خیده باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، خبر اوریدل او منل د امام تر سوچ ګون نافرمانی نه وي. او به حدیث ذکر کړی دی چې حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. نو په هغې کې شیخ ابن عثیمین د هغې په شرح کې بخاری شرح کوي نو په هغې کې دې ځای کې دا خبره کړله چې په دې باب کې د امام ذکر راغی نو امام د علماو په نسبت باندې هو الرئیس الاعلى للدولة، دا د ملک چې کوم اوچت مشر وي د ټول نه هغې ته ویلی کېږي. بیا فرمایي ومن ناب عنه فهو فی حکمه، څوک چې د هغه نه نایب وي نو هغه د هغه په حکم کې دی، یعنې په اطاعت کولو کې په حکم کې د هغه په شان دی. څوک چې د هغه په ځای باندې مطلب دا دی چې مخکې ښکته مقرر وي، وحدې ورله ورکړی شوي وي او علاقې ورته حواله شوي وي، د هغوی هم دغه حکم دی په اطاعت کې. او دلیل هغه دا پیش کړی دی چې د بخاري مسلم حدیث دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطاع امیری فقد اطاعنی، چا چې زما د امیر یعنی ما چې کوم کس مقرر کړی وي د هغه خبره یې ومنله نو په تحقیق سره د زما خبره ومنله. ومن عصا امیری فقد عصانی، چا چې زما د امیر خبره نافرمانی وکړله خبره یې ونه منله نو ده په تحقیق سره زما نافرمانی وکړله. نو نبي صلی الله علیه وسلم د ټولو مشرو خو هغه چې کوم ښکته کسان مقرر کړي عمرا د هغوی باره کې هم دغه خبره وکړه، هغوی له هم دغه حکم ورکړو. نو کوم چې نایبان دي ښکته کسان دي د مشر د طرف نه د وزیر اعظم او د صدر ټول به دې کې داخل دي، وزیران او امیران او نور دفترونو کوم حکومتونو دفترونو مشران چې د ټول اطاعت چې کوم دی هغه فرمایي داخله فی طاعة الامام، دا ټول د دغې حکمران په اطاعت کې د هغوی اطاعت داخل دی، د دوی هم دقسې اطاعت کېږي. وایي ځکه چې لأن هؤلاء یاخذون بتوجیهاته، دوی خو چې څه کوي د هغه په اډر باندې کوي، هغه ورته اډر جاري کوي، هغه حکم کوي او دوی په هغې باندې عمل کوي، هغه نافظوي. نو کوم څه چې دوی حکم کوي فله حکم ما امر به، داسې شو لکه دا چې د حکمران د حکم کړی. لا يجوز التمرد عليهم، د دوی په خلاف هم سرکشي نه ده پکار، ولا معصیت نه نافرماني الا فی معصیت الله، مګر په هغه ځای کې چې د الله نافرماني پکې راځي د دوی په خبرې منلو کې نو بیا ټیک ده. لیکن کله چې دوی خطا شي هغه د یو خبر اخر کې کړل، کله چې دا کسان د ما تحت یو خبره کې خطا شي یا ګمراه شي غلط شي نو موږ له دا جایز دی چې موږ د هغې معامله چې ده نو د هغه نه بره کس ته د هغه نه چې کوم د هغه د پاسه کم کس دی هغه ته یې ورسو او شکایت هغه ته ویسو. نو که دا سیټ شو برابر شو او دوی هم برابر کړله نو ښه پخه د بره کس یو په خپله باندې او دوی هم سیده کړه، دا ما تحت چې کوم زیاتې کوي ظلم کوي نو دا خو مقصد پوره شو. او که نه نو بیا د هغه نه چې کوم د هغه د پاسه څوک کي هغه ته به خبره رسېږي تر دې پورې چې حکمران ته وزیر اعظم ته صدر ته خبره ورسېږي. کله چې هغه ته خبره ورسېږي په دغه ځای کې بیا موږ ودرېږو او خو نور بیا څه نشو کولی، دغه ځای پورې زموږ مطلب حد او دغې پورې موږ ته اجازت و. بهرحال خلاصه د خبرې دا ده چې کوم څومره په ملک کې یو سیستم روان دی او نظام روان دی او د حکومت د طرف نه کوم کسان مقرر شوي د هغوی اطاعت هم دقسې فرض دی څنګه چې د بره حکمران اطاعت فرض دی. دا ټول یو حکمران حسابېږي، وجه دا چې د دوی د ځانه نه دي مقرر شوي، د هغه مقرر کړلي هغه ورته چې دی نو اډر جاري کوي، قوانین چې کوم دی نو هغه ورته اورئ او بېرته دوی هغه لاګو کوي، نافظوي.